د سلسله عالیه نقشبندی مبارک یو مشهور بزرگ دی حضرت مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه. آغا مبارک هستی مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه هغه ته د خپل وخت دا هغه علاقې گورنر خبر راولېږلو چې ستاسو په خانقاه کې په مدرسه کې چې کوم اخراجات کیږي زه په هغې کې حصه اخیستل غواړم، د ثواب کار دی ما ته هم دا موقع چې میلو شي. سړی گورنرو د خپلې گورنرۍ په انداز کې خبره وکړه، وی چې زه ستاسو د لنګر د خرچې دپاره د دې خپلې علاقې څه ځمکه مختص کول غواړم، د ځمکې څه ټوکړه به زه مقرر کړم د هغې آمدن به ستاسو لنګر ته درځي. نو حضرت مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه هغه ورته جواب ولېږلو هغه گورنر ته، وی چې تاسو که په ښه نیت باندې دا کار کوئ نو الله تعالی علیم بذات الصدور دی، الله تعالی د هغې اجر ورکوونکی دی. خو زما د طرف نه عرض دا دی چې د ځمکې یو مخصوصه ټوکړه باندې ستا حکومت دی، په هغې کې څه خاصه علاقه ستا ده، څه خاص ځمکه ده، او بیا په هغې کې یو ټوکړه ته زما دپاره او د لنګر دپاره مختص کول غواړي. او بل خوا چې مونږ وګورو دې ټولې دنیا ته الله تعالی قلیل ویلی دي، قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر وابقى. د متاع د دنیا ساز و سامان د دنیا دې کې ځمکې مرالی هر څه پکې راغلي، دا ټول ساز و سامان د دنیا قلیل دی. نو چې ټولې دنیا ته الله تعالی قلیل ویلی دی او بیا په هغه قلیل کې د قلیل علاقې گورنري تا سره ده، د لږې علاقې مشري تا سره ده، او په هغه لږه علاقه کې بیا څه لږه ځمکه ستا د کروندې دپاره ده، او په هغه لږه ځمکه کې بیا ته لږه ځمکه ما ته راکول غواړې. نو دا څومره لږه شوه، د داسې لږ څیز طلب چې دی هغه ما ته مناسب نه ښکاري. هغه ذات طرف ته ولې انسان نه متوجه کېږي چې هغه د کثرت والا دی، هغه خیر کثیر ورکوونکی دی، هغه ډېر څه ورکولو والا دی، هغه وهاب دی. د هغه ذات طرف ته انسان ولې نه متوجه کېږي؟ همدغه مضمون د حضرت پیران پیر مبارک په حالاتو کې راځي چې د نیمروز بادشاه هغه وی چې مونږ به ستاسو د دې خرچې دپاره څه مقرر کو هغه به درځي. نو حضرت پیران پیر مبارک ورته جواب کې ولیکل چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجرم، وقت که آگاه شدم از ملک نیمه شب من ملک نیمه روز به یک جو نمی خرم. هغه زمانه کې به بادشاه چې تقریر کولو یو توره چتری به په سر باندې و سفر، نو پیران پیر مبارک ورته فرمایي چې زما دغه بخت دا د هغه تورې چتری په شانتې تور شي که چېرې دغه آمدن ستاسو د هغه علاقې که د هغې مونږ امید ساتو. وقت که آگاه شدم از ملک نیمه شب، هغه وخت چې کله نه زه خبر شویم د نیمې شپې د بادشاهین چې د الله تعالی یو بنده خپل خالق او مالک پروردگار ته لاس په نامه باندې ودرېږي، نورې دروازې بندي او د ده د زړه دروازه کولاو وي، د الله تعالی هغه رحمتونو طرف ته دې متوجه وي
هغه خپل قلب ورته په انتظار کې نیولی د خپل ډیر څه ورکوونکي ذات نه د رب العالمین نه دی غواړي او سوال کوي. نو په دغه وخت کې د ده چې کوم کیفیت ده ته چې کومه بادشاهي په دغه وخت کې دی بنده مؤمن ته ملو شوی وي د دغه کیفیت او د دغه خوشحالۍ نه چې زه کله راسې خبر شویم من ملک نیمروز با یک جو نمیخرم د نیمروز هغه ملک او بادشاهی زه په یو وربشه باندې نه اخلم. د نیمه شب بادشاهی چې چاته نصیب شي نو د نیمروز بادشاهی هغه په یو وربشه هم نه اخلم. نو د الله جل جلاله بندگان دغه حقیقت باندې الله تعالی خبر کړي چې کونو من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا.